دلته مې کاروبار دی او دلته مې کورونه دي او دلته مې بچي دي الحمدلله دلته موږ ته خیر شوی دی. دلته هم په منګوره کې بعضې کلي لکه ډېر متاثره شوي دي او نه زموږ ځای ته خیر شوی دی. خو زموږ علاقه ده د سلامپور دره چې دی نو هغه یادېږي. په هغې کې باکار، تور کمر، نظام منډو، سلیم خان، منځۍ دا کلي دي. دې کلو ته چې دی نو روډ تللی و د باجرۍ او بعضې ځای کې د دې تارکولو هغه روډ دی بارانونو چې دی نو دغه کړی دی سیلابونو. یو خو سکول وړی دی خراب کړی دی او دوه ځای پلونه وړي دي او روډونه یې بالکل کټ کړي دي. هغه خلک راشن نشي وړی او هغو ته چې دی نو په دې باندې ډېر زیات تکلیف دی او نه د هغه روډونو جوړولو نه د سکولونو او نه د هغه پلونو هغه خلکو څه وس نه رسي. هسې په لاسو باندې لکه دیوالونه او ګټې جمع کوي خو هغه بغیر د اکسیویټرونه او بغیر د حکومت د امداد نه او بغیر د مشیدرۍ نه نه کېږي. نو موږ سره دې مهرباني وکړی شي زه کمیشنر صاحب ته ای سی صاحب ته ډي سی صاحب ته وزیر اعلی دغه مټې د علاقې زموږ وزیر اعلی صاحب دی دې ته دا درخواست کوم چې دوی مهرباني وکړي او د دې علاقې ویزټ وکړي او دا حالات دې وویني او بیا که زموږ حق جوړېږي نو چې د دې موږ سره امداد وکړي او لکه موږ د دې نه ډېر غټ متاثره یو. نو قلت دا دی چې خر په هغه لاره نشي تللی. انسان که بیمار شي نو کټ وړو ګران دي هغه نشي تللی. د سلامپور د کلي په دې خوړ کې دا روډ تللی دی او بره تور کمر ورته وایي د هغې ته او د باکار بر سر ته دا روډ رسېدلی دی. خو لکه اوس دې بارانونو خوړ چې دی نو بیخي لارې ورانې کړي دي پلونه یې وړي دي او سکولونه او هر څه یې لکه خراب کړي دي. وړو ته هم ډېر تکلیف دی. دا سکول د هغو هم دغه شو نشي تللی په خوړ کې او زمونږ پیسه وس نه رسي او لکه مهرباني دې وکړي چې حکومت دې ته یو ټیم ولیږي او چې د دې ویزټ وکړي او دا وګوري چې واقعي زموږ دا خبره رښتیا ده او که دروغ ده. تاسو له هېڅوک نه دي درغلي تر اوسه پورې؟ یاره بس صرف که د هغه ځای څه ممبر ناظم یې هغه راغلی او هسې تماشه یې کړې ده او بیا یې موږ ته ویلي دي چې یاره ځه موږ به تاسو له دې دغه وکړو هغه وروکړو خو هېڅ چا نه امداد ورکړی دی نه نور څه. ما سره په دې موبایل کې ویډیوګان شته د خلکو چې کورونه تاو شوي دي ځاورو باندې مرض راغلی دی غوا بېزې هغه مري او هغه په خاورو کې خښۍ خلک هغه خوري هم نه ځکه چې د هغې نه بیماریانې